فرما صدقات متعلق چند مسائل اور فضائل بیان کړي او نن د هغې نه چې څه حصه پاتې شوې وه په هغه جمعه کې د هغې نه څه مختصر حصه پاتې ده د هغې ذکر کوم چې دا باب سر ته ورسېږي. د حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنها دا هغه یزید نه دی دا بل دا معاویه صاحب زوی نه دی دا بل یزید دی چې دا صحابي دی د دې لور ته چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا حدیث مبارک روایت کی یحشر الناس فی صعید واحد یوم القیامة ورد قیامت بعد بخلق ټول راجع کړي شي په یو میدان یو आवाज وکړي आवाज وکړي د الهی کریم د طرفنا وبوین شي چې چند دیار کسان تتجافا جنوبهم عن المضاجع چې د دې ډېر او اړهونه د بسترونو جدا د شپې په اوقات کې به مشکل وَإِنَّمَا يَتَصَدَّقُونَ او به هغه کسان چند دي چې دې په خیرات او صدقات کوي ما رزقهم الله دا هغه مال چې کوم مال دې ته الله تعالی ورکړو دا صدقات چې کول او د شپې تهجد کول دا هغه چرته نو فیقومون وهم قلیل دا خلق بپاسی و دیر نک بئی دیر کم خلق بئی وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ دا اللہ تعالیٰ داخل کی بھی حساب جنت دا ثُمَّ يُؤْمَرُ سَائِرُ النَّاسِ إِلَى الْحِسَابِ او بیا غلور ټول خلق لپاره حساب کتاب وکړي یا د حساب وکړي دا کسان چې دي دا به حساب دابل حدیث مبارک ہے چې یسب اهل النار دوزخیان سب پجوشی پورت تکاوت باندې مقدار کې وځي فیمر بهم الرجل من اهل الجنه دوزخیان په دې سب باندې د جنتیان یو سړی تیر شي داسې د جنت کا فيقول الرجل منهم يا سړی په دې دوزخیان وایي یا فلان اے پرانکیا اما تعرفونی آیت والے پیجنے انا الذي شبعتك ذهب قسم کی دنیا کی ماندن موڑ کرے وقال الاخر بالبوتوین اما تعرفونی آیت والے پیجنے انا الذي شبعتك ذهب قسم کی ماندن خړو کړي وګمې درکړي شربت الماء وګدل باندې کړي فقال السادس منهم يا فلان دریم کس ورته وایي چې ابن کیا ما تعرفني التمانه پیژنې چې ما تا جامې درکړي په دنیا کې چې تا پاره ځان پټ فيذهب الرجل من اهل الجنه نور بشدا سړې دې ټول تا جنتیان تبلاش الله په دربار حضور کې شفاعت کی یا الله په دې
बलियान मसद की मात है सरूर कसान दुनिया में इंसानात काया नकारी तबकरों के इंगबश खबशी अल्लाह नवैश्वा लहू फयदखुल जन्नह कुल्लहु या मअहु नदती शफाअत बकबूल की अल्लाह पाक तो दे शफाअत बनी जन्नत का सरदार قال عليه الصلاة والسلام نام الحديث دا مشهور حدیث دی او دا مختلفو روایات جامع كل الخلائق مشتاقون الى الجنة كل خلق جنت شوق لري دیوای چې موږ جنت تلار دا ټول خلق دا خواهش کوي والجنة مشتاقة إلى 10 أبواب أو جنت الشوق واشتياق لدي نسو قومنا يعني نسو كسان نقومون يسكوي جبني نسو كسان کی مثال بديو عمل باندي سر كسان مشرفي فيه لا يقف بدي بل عمل بل زر كسان عمل فيه بدي بل زر كسان مشرفي لوی جماعت شو لوی عدل شوا نو جنت نتی مشتاق دے اگر کم کسان دی چی جنت نتی شوق لري چی دا کسان مانتراش یو حدیث کرانی کے صحابوں کی رسول صحابہ دی چی جنت دہا کے صحابوں دیر اشتیاق میں چی دا خلق کسان آغا یوم پر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ من صلى ركعتين بالليل یو آغا کس نے تشبیح اختیار کی بالمشبہ کی پاسی برکات تہجد روز گئی ندی انسان لپار جنت اشتیاق لري جنت شوق لري جدا سڑی بات والثاني من صام في الصيف فالآسعين جنبی روجی سی بہوری کی مگرنے کے نبی روجی بشی نسانت جنت دار انسان اشتیاق لري والثالث درم آگست من لا يفوت تکبیر الاولى صدارت تکبیر اولا نکلوکی دار دل جانتا اکثر تکبیر اولا ملخط نزید بار و منزل قسم خبری کی اور اس لیے کہ بہت راشی چہرے کا مقصد شی تکبیر اولا نکلتا رہا ہے والرابع سنورم آگست جنت شوق لا ينام في الليل إلا قليلا جدید تشکیل خوب نکی مگر لک شام کے خوب گئی لک شام کی ادھکی اور بیدار تشکیل ذکر کئی عبادت کئی تلاوت کئی نداسی کس جنت اشتیاق لے شوق لري چې دا انسان ما تراش والخامس بنزم کس مناسب لا يتكلم بلسان الا بالصدق چې خبر نه کوي مگر همیشه رښتیا درو نو د دې سړي جنت شوق لري والسادس شبكم من آسف يرحم على أهله وأولاده جبقبل أهل أو بقبل أولاد باندې شفقت کې او بچو باندې بیبي باندې مهربان دا سړی ته جنت اشتیاق دا باندې دا سړی نه چې هر وخت بس
زمري د برید نیولي او بس هغه وړو ته توره بدان یې ورته توره بدان یا ورته توره بدان. والسابع هو من داوم على الوضوء چې همیشه وایي کوي په اودس باندې همیشه په اودس کې اوسي. والثامن من لا يشرب الخمر ويجتنب المناهي والمنكرات. اتم هغه کس چې شراب نیسي د نارواو د زنا نه ځان ساتي د ګناهونو مردارو نه ځان ساتي د دې سړي جنت اشتیاق لري. والتاسع من أرسل في كل صلاة سنة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات. في هذا الوقت النبي عليه السلام درود واري خلقه بس درود دے نتاسب انسان جديد جنت شوق بجدا مال مدراش. والعاشر من أشبع جائعا أو أروى عطشانا أو كسى ريانا. أو لسم أغدس تروي موركي یا تکیلا وګور کی یا بربند جامع واوندای او قضا حاجت غیره یا د بل چا حاجت پوره کی چې ضرورت نه وي. نو دا رسول اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې نسل کسان چې دا عمل کوي نو د دې جنت اشتیاق لري. دابا الحديث ما قد السرقة بلقمة واحدة في بطول جوعان ويجاتي يولونه صدقة ورقلا اوبي خلق لها او كتا صوبا خلقة على العريان او يه بربر سرد جامي واوندول يه وقتو بطا ورقلي نو افضل من 1000 ركعات وإذا زر ركعات نفل الله بهتر عمل. زر ركعات ليل بلاندي فهو ليل مارت كيجي نفل دي أو قلنا دي داري زان ثواب دي داري چه ثوابي نشتا خدا علينا بهتر داد جتة يوچالا ضرورت بندا وہ جتة کی نار موڑ کیا پڑی نو دا ثواب زیات دی بل نفل دا ثواب لري. دې مقصد دا دی چې نفل باندې کې صرف دا کار نه نفل هم کوا او زیات ثواب لري. او بل دا چې کوم انسان صدقه ورکړي او په پټه باندې ورکړي نو تشد 70 بابا من الشر وی دباندې او یا دروازې د شر بند شي. نه د خړې ریاضي شي د خپلې نو بلاوي سبحان الله سبحان الله دې ضروري څه زبان نشته نه نه خپلې بلاوي ما ګرځنه چې اوس څه نه دیواله بیا سبحان الله سبحان الله. او قدیبا دے او یا بلاغان تبکی او اللہ بسور باندې سړي الصدقه تطفئ غضب الرب. الصدقه الله تعالی غصه سړي کله انسان صدقه کوي پټه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی يتولد من البخل 5 اشياء. او چې کوم سړی شوي او شوندوب کوي کنه نو ادارې کې به پنځه پیدا کیږي. بخیل سړی یو دا چې دې په پراړي دي چې شوي کنه هر کې به پراړ کیږي چل توګه ولته چې
خپل ځان د باد ساتلو او دغه لپاره به دې چل ول دا ښکاره خبره ده چې داسې څوک دی نو هغه سوچ کړي داسې څوک دی هغه سوچ کړي داسې وکړه یو په تاسو لاس کې چې دا کې دا شیطان په هغه چې دور کړو تاسو تشبیه په جماعت کې نه دی جماعت کې ودا سره والحس او د شوب سره کې حس پیدا کی وجمع المال مال جمع کوي والکذب دروغ دی وي والفضول فی البيع او په اصلو کې او په خرڅولو کې فضول خبره دی واهیات کې ډیرو والنقص فی الترائب والمعاملات او کمی کوي په هغه لارو کې نقصان کوي او معاملاتو کې او شک کوي د الله په وعده او د الله د رسول په وعده او بخیل سړی احبا د شیطان دي او دا مشرکین او ملګري دا اقوال ظریف چې ورته وایي دا راځي نبی علیہ السلام نے درې کسان چې دې سره الله بغیر د جرمه بغیر د سګنا نه دا درې کسان د خدای بدر دو کسان دي بغیر د سګنا نه دا د الله حکم هغه کوم خلک چې دا څه عمل کوي چې خدای وکړي الاقول یو هغه سړی چې دې خورا بس وتسي خدي غرام روبي شو کړی والمتکبر بل چې غرور او تکبر کوي دا انسان اصل دی والبخیل او بشوب سره بخیل دا اصل دی اصل دا معنی چې بخیل بخل ګناه او په ګناه انسان دی نه فقیر تکبر ګناه الله وی الکبریاء ردائی لوی زما صادر ایو شاعر پختو کی وی لوی دشان دے لوی تا سرخائی اللہ یہ اللہ سرخائی نو اللہ وی زما حق دے او زما صادر دے او سوک چی ما سرخدے کی جگہ کئی نزل جہنم کی الٹا ہوتا انسان لوی سے پکار بل حیثیت سره ریوان کیو پوری چې ځاوت پیدا شي یا چې راځم سی او چې موږ یې بیا سي خلک برابر جانب باسي تو برابر باسي برابر نور د دې اوازان په خبرم دي د ویډیو ولیکې چې څه خبره نه ده نو دې حدیث کې دا راغلی ګړې ته ګورې برکا سو بجے قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا لا يبلغ مال البخيل من احدى السبعين دشم سری مال و دیور دعو شیعان و بچکی گنا د شوم سړي مان چې دی په دې به هو آفت خامخا راځي هو که به بیا راځي خامخا دې مرشي ما د بعد شي بل څه کوي یا به دې د مال په عبس او په چټیاتو کې خرڅ یا به خدای او ظالم مقرر مسلط مال به دیوال او دې بسری لپاره او یا بدته د مال په شهواتو په بدکارو کې خرڅ ټول مال په پاره خراب شي او یا په حواله کوي لکه تاسو ګورئ چې سبا خلک بس سباونه زور ورکړي چې پیسې راځي کور جوړي پیسې راځي کور جوړي او بیا اصل په کلو یا کور نه په شوکاري ورکړي او نه په خصوصي
نو دا مال د دې په دار حوالو کې خرج او یا هغه چت باندې راپروزي ارسي بیا کولی او یو دا چې دا باندې یو مصیبت بیا راشي یا بیماری ورته ولګي او یا به دې دې کې ولګي چې هغه تیار دي دا باندې څه په چې رمان نه چتلا بل حدیث زه صرف پښتو کې ترجمه کوم چې دا باب ختم شي اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا ثلاثه کله چې یو بني آدم وفات شي دی بیا خپل عمل چې پټون ته کوم کو هغه د نقاط شي بل شي مګر درې عملونه چې هغه نه بنديږي نه او د عمل نامه کې هغه اصلي دا مشهور حدیث علم دا علم چې څومره خوري او خورګلې د دوکانه کې عمل کوي نو دا د عمل نامه کې لیکل کی ولد صالح یعنی کمر اولاد دې چې الله مور تعالی دعا کوي سبحان الله وای سبحان الله حضور وای سبحان الله وصدقه جاریه او یا ورته صدقه جاریه نو دا جاری صدقه دا چې دلته کېږي بس وفات دې سره ترسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة 4 خصال ولأهل النار 4 خصال وإلى جنة سرور خيول دي جدا خيول دي بچا کی بیا منزل پر کوئی شتدا جنتی دي یادار چې د جنت سره لسان فصیح جبل فصیح وی فصاحت او چې د جګر خبرې هغه وختاسي کندر بلې څه کوي چې څنګه جوړ په خطر خبره کوي اخلاق کوو کې مور شو راځي وختو خبره چې ډاک شوی او ساتنه بدلې دغه سي علي وخبرتي فنرمى الهجاء وخاء الفاظ علاشي نعرف اوريدو کې خوشاله قال لي هغه خوشاله شي کمال دې څه ده ووجه المليح جنت سري آله چې د په مخ کې با ملاحت وي ملاحت دې ته چې درنګ دې تور وي یا شین وي په د دې مخ کې وقوالي په پکې دا دې سره او چې دا دې سترګې دا استه سړی دا الله سبحانه نو تندې کې وسري مخ کې ملاحت دې مليح درون تندې فراخ مخ او دا نیکی ده نبی علیہ السلام وی کہ ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه المليح دا یو نیکی ده چې ته ورور مسلمان سره فراخ تندې باندې ملاقات وکړي وقلب تقي بل عادت لنفسر بالعادت وإدارة جسر بپرسکاری رکھے تقوی کرتے ولے فإنها من تقوى القلوب دا لگرد تقوی چی کنا دا حوجبک بند او کل سڑی تکلفا ظاہری انسان تقوی کے ام فقبر اخیر با عدد چی کنا چې زړه کې د قدرتي یاره پرته د خپل نفاو او داله د نافرمانی نظام ساتي نو دا ډیر اساس دا د یونیورسيټا تاسو ګالې دا د یونیورسيټا ويكن سخي دا پکې حق چې د جنتي څلورم نه خدای چې د لاس په سخي لاس په سخي سخاوت نو تاسو وګورئ چې چا چې سخاوي یو د کوی د ځان اوره السخي حبيب الله
ولو كان فاسقا البخيل عدو الله ولو كان زاهدا. دا حدیث دے محبوب کوئی چې سخی د خدای دوست دی اگر که ګناه نه کوي، او بخیل د خدای دشمن دی اگر که ځان د نورو ګناهونو نه ساتي. او سخا په جنت کې اوله ده. حضور وایي چې چا سخا شروع کړه لکه ته چې د جنت د ونې د اخاق وي، وی اخر به ځان پسې راکاږي. او دا بخیل او شومتوب دا په دوزخ کې یوونه ده چې کله سړی شوم کېږي وایي ته د دوزخ د ونې خاق نیولې دی، اخر به ځان ته راکاږي. ټول به ورځي زه رښتیا وایم اوس به سخا کوې اوس خو به کوې که نه؟ تاسو ما یخنۍ نیولې ځکه څادرونه ډېر په څادرو کې ټوټې کړي. واما لأهل النار وجه عابس، هر چې دوزخیان دي د عظیم څلور نښې دي. مخلص تبتلو تنې به نیولي وجه عابس، ولسان فاحش ژبه به خوشبویه وي ګډې وړې کوچي به وي. قلب شدید زړه به ډېر سخت، په چا به رحم نه راځي. ويد بخيل او لاس به شومي ثم عزت شو كان شو. حضرت عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها فرمائي حديث ما تسوي انه قال السخاء شجرة اصلها في الجنة، واذا سخاء لا يهون الذي بيت وجنة واحصانها متدليات او خافون چې دې راځول شي په دنیا په دنیا کې. ومن تعلق بغصن منها جره الى الجنه، ويسوق چې د سخا خاف ولخت ويدي بزار ته جنت راکاږي. والكفر شجره اصلها في النار، او شرطوب چې دا یوونه ده چې د دې بیخ او جره په دوزخ کې ده. او خافونه دنیا کې خواروي چا چې د دې یو خاف ولرو مدته الى النار دوزخ ته راکړه. مسلمانانو حدیث مبارک کې راغلی محبوب کریم علیه السلام فرمایي چا چې د یو مسلمان یو حاجت پوره کړ، بلکې دا دوه عادتونه دي چې دا غینه بهتر نشته. یو ایمان په الله او رسول او د مسلمانانو ته نفع ورکړو، دا بهتر عمل. خیر الناس من ينفع الناس، بهتر په خلکو کې هغه څوک چې خلکو ته نفع ورکړي. او دوه خصلتونه چې دا ډېر بد دي د خدای دی خوا، شرک بالله، الله سره خدای پیدا کول او منل، شرک کول. والاضرار للمسلمين، او مسلمانانو ته ضرر ورکول. او چا چې حاجت پوره کړي یو مسلمان نو الله به او یا حاجتونه پوره کړي. سبینا او یا حاجات او دا د لپاره بهتر دي د شپې د قیام او د ورځې د عبادت. باب ختمېدو والا ټیم په پوره کېدو والا. بله خبره دا ده چې د جنت د حورو مهر څه شی دی؟ صحابه تپوس کوي نبی علیہ السلام په یو چوب کړي د خدای په نوم دا تاسو نشئ کولی. او اخیری خبره دا ده چې سهار شي نو د خدای د جانب نه فرشتې دنیا ته راغلي، دوه فرشتې. هغه یو اواز کوي چې څوک د خدای په نوم ورکړه کوي یا الله دعا ونه کوي دله د دې بدل ورکړي په څوک ټیم نه. او هغه بله فرشته داخلېږي چې فرشته ستا نه کوي د ده مال حالات مال خراب. مسلم د فرشتو دعا وکړه د خیرې رسول کریم شومان د ځان نه مه جوړوئ او موږ باندې اکثر خلک اعتراض وکړي
ویني برسېل